یو کس وایي چې زه په مدرسه کې مدرس یم او زه د مازدیګر او د ماښام او د ماسخوتن لمونځ په مدرسه کې کوم. زما د مدرسې سره جومات شته دی او زه بیا هم په مدرسه کې لمونځ کوم. دا ټیک ده او که نه، دا نه ده ټیک. مدرسې سره جومات شته، لمونځ په جومات کې کو. جومات کې چې لمونځ ونه کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خلک په کورونو کې لمونځ کوي جومات ته نه راځي، نو زما زړه غواړي چې ما د هلکان ځان سره جمع کې او لرګي مې راړې د ځنګل نه او د هغه خلکو کورونو ته م اور ورته کې او هغوی مو پکې وسوځولې. د هغه خلک یادوي چې څوک کورونو کې لمونځ کوي. په مدرسه په منزله د کور دی، ځکه چې جومات دی. جومات هغه ځای ته ویلی کېږي چې هغه وقف وي د الله د عبادت دپاره. هغه ځای ته لمونځ کوه، مدرسه کې مه کو. د وعید کې هم سړی راځي او د لوی خیر نه محروم شي، ځکه چې جومات کې لمونځ کول د هغې اجر ډېر زیات دی. یو کس وایي چې یو سړی بجلي غلا کوي او ګیس غلا کوي او د هغې بجلۍ د رڼا باندې تلاوت کوي یا د ګیس استعمالوي، د دې څه حکم دی؟ تلاوت کوه، مزم کوه، په دغه بجلۍ باندې کوه، ګیس باندې کوه، خو بجلي او ګیس غلا کوه ما. د هغې غلا حرام ده. دا کله کله شیطان دا دلیل وښی چې دا بجلي خو زه نه پرېږدم، دا خو به زه استعمالوم، خو چې ده ته ووایې چې دا مز او تلاوت کې دا خو ناجایز دي، نو دی مز او تلاوت پرېږدي. هغه بجلي د غلا نه پرېږدي، هغه استعمالوي، بیا هم مز او تلاوت ورته پرېږدي. چتي چتي پسې باز مه پرېږدئ. ښه، د بجلي چې کوم دی نو دا حرام استعمالوي، دا مه استعمالو. مز کوه، تلاوت کوه، ذکر کوه، دا کارونه کوه. یو کس وایي چې په کال کې 2 ځله قرآن پاک ختمول دا ضروري دي او که نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو صحابي تپوس وکړو چې یا رسول الله زه څومره موده کې تلاوت کوم؟ وایي چې 40 ورځو کې 1 ځل ختموه. د الله رسول نه یې تپوس وکړو، وایي چې زما طاقت د ډېر ویلو شته، وایي زه میاشت کې ختموم. بیا وایي چې د دې نه هم زیات تلاوت کولی شم. بیا ورته کمېدو بیا مبارک وفرمایل چې 3 ورځو کې قرآن ختمو، د دې نه زر نه، ځکه چې د دې نظر وی بیا په قرآن نه پوهېږي. بیا زمونږ طرف ته دا دی چې سړی اغړم دغړم وایي. او عبدالله ابن مسعود صاحب یو کس ته وایي چې ته داسې قرآن وایي که حظ شعر، لکه څنګه چې سړی په مخه باندې لګیا یې اشعار وایي. نو به هر حال قرآن پاک ختمول دا په کال کې 1 ځل یا 2 ځل دا فرض نه دي. مسنون طریقه دا ده چې میاشت کې یا 40 ورځو کې یو ختم کې. که نشي کولی سړی نو کم از کم سنه سے حصہ روزانه تلاوت کو. که یو رکو تلاوت کې نو هم خیر دی، د نش نه دام ښه ده. یو کس وایي چې جومات ته استاد رالو په خپلو شاګردانو باندې ګبین خرڅ کو، دا جایز ده او که نه؟ په جومات کې غشتل خرڅول دا حرام دي. بیع په جومات کې کول دا حرام دي. عقد هم حرام دی. ما تا باندې دا شی خرڅ کو، بل وایي ما واغشتو، په جومات کې ناستی، دا حرام دی. د دې سیزونو ځای د جومات نه بهر دی. په لاره کې، په میدان کې، په منډۍ کې، په دکان کې دا کو. البته کوم سړی چې اعتکاف کې ناست وي، مثلا د رمضان په اعتکاف کې دی، نو دی بیع کولی شي په جومات کې، خو مبي که جومات ته د حاضرولو نی نو هغه به جومات ته نه حاضروي. البته چونکې دی ضرورتمند دی، انسان ضرورت پیښیږي. مثلا اختر رالو او دی پیزار اخلي، کپڑا اخلي، دکاندار جماعت ته راغلی دی، د اعتکاف ته ناست دی، نو هغه سره خبره وکړه، نو صرف ده ته اجازت دی، بل یو کس ته نه. یو کس وایي چې د جومات په لوډ سپیکر باندې چنده کول څنګه دي که چېرې تیز آواز سره خلکو ته تکلیف وي؟ خلکو ته تکلیف رسول نه دي پکار، لیکن د الله په لار کې خیر خیرات کول پکار دي. او دې ته دا د دې جومات دپاره وي، بیا خو کیدی شي د جومات د محلې خلک چې جومات ته لمونځ ته راځي، لوډ سپیکر ته ضرورت نشته، هغوی ته ووایه چې جومات کې دا کار کول دي او چنده ضرورت دی. دغه جومات خلک په دې باندې پړ دی. او که د نورو ځایونو دپاره کوي، لوډ سپیکر یې کلاو کړی دی او په هغې باندې ټول عرض لګیا دی، نو دا نه ده مناسب. یو کس وایي چې که یو پټي سره خوا کې زمینه بنجره پرته وي او د دې مالک نه دی معلوم، نو دغه پټي والا کس دغه بنجره ځمکه باندې کاش کامبورې کولی شي او که نه؟ نشي کولی، ځکه چې تا ته مالک نه دی معلوم، ته به ځان نه خبرې. په داسې ځای کې نن سبا چې کوم دی نو ګیر چاپېر د فصل والا ځمکه یو بنجره ځمکه ده، نو مالک یې خامخا وي، نو سترګې پټول نه دي پکار. او بل چې یو ځل دی پکې فصل وکرلو
بیا به چې د ځمکه زما ده او دا لانجې دلته ډېرې زیاتې کېږي. بل ملکیت قابو کول په هغې کې کرونده کول دا غصب دی او د غصب په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د بل مسلمان یو لیش ځمکه لاندې کړي دغه ځمکه به په ورځ د قیامت په دې غاړه کې پرتی تر اومې ځمکې پورې لاندې او داسې دې غاړې ته به پایي پرتی. خلک به حیران چې د ده دا کوم عذاب دی. دا به هغه کس وي چې پردی ځمکه یې لاندې کړي او لاندې کولو مطلب همدغه دی. نو قطعا چې دا خیال په زړه کې رانولې ځکه چې دلته کې ټول مالکانه حقوق دي د خلکو که بنجره پرته ده خو هم د چا ځمکه وي. هسې دا حکم شته دی مثلا ځنګل دی لکه اوس مونږ افریقې ته تلو نو هلته کې ځنګلې دي ډېرې زیاتې دنیا ځمکه ده دغسې پرته ده هغې ځمکې ته چې د چا ملکیت نه یو دویم چې د کلي او د محلې د خلکو اجتماعي مفاداتو کې نه استعمالیږي لکه مقبره او د لوبو ځای یا د اختر مزد دپاره عیدګاه وغیره وغیره. دوه دریم د حکومت په قبضه کې نه مالکانه حقوق حکومت سره نه. نو داسې ځمکه چې هیڅ چا نه وي هغه یو سړی لاړ شي او هغې نه ګیر چاپېر کاڼې کېږي ټکټر پکې وګرځوي قلبه پکې وګرځوي فصل پکې وګري دې ته احیاء موتا وایي مړه ځمکه ژوندی کول دا جایز دي. لیکن زمونږ امام صاحب د دې باره کې وایي چې دا هم حکومت نه اجازه غوښتل ضروري دي چې سرکار نه اجازت واخلي هغې نه پس هغه ورته ووایي چې اوتې آباده که ځان ته. یو کس وایي چې جمع سره مونځ کېږي او سړی ناوخته لاړ شي او جمع کې شامل شي او پته نه وي چې څومره رکعتونه شوي دي نو څه کول پکار دي؟ دا کول پکار دي چې ته کله کوم ځای کې امام سره شریک شوې دې نه پس ته وګوره چې ما څو رکعته وکړل. لکه د ماسپښین مونځ کې تا یو رکعت وروستی امام سره وکړو نو معلومه شوه چې 3 رکعتونه ده نه شوي 3 رکعتونه بیا کوه. یو کس وایي چې د تلاوت دوران کې که چېرې سړی دا آیت ووایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی نو د درود شریف څه حکم دی؟ دغه وخت کې حکم وجوبا نه دی تلاوت خپل جاری ساته ټیک ده او که چېرې ودوي نو هم خیر دی جایز دی. البته امام شافعي رحمه الله فرمایي چې درود شریف یو ځل ویل کم از کم په ژوند کې فرض دی د دې آیت د وجې نه او بل قول دا دی چې دا فرض ادا کېږي چې په مونځ کې خلک وایي او زمونږ احناف علما کرام وایي چې نه د مونځ نه علاوه به م وایي او بیا زمونږ بعضې ائمه وایي چې هر مجلس کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راشي نو درود شریف په باندې وایه. یو کس وایي چې بعضې حضرات دا روایت بیانوي چې د دین په فکر کې یو لږ ساعت کېناستل د 80 او 90 کالو د نفلي عبادت نه افضل ده. د دې وضاحت وکړه ما دغه وخت کې په علم کې نشته دی دا حدیث. یو کس وایي چې زه د شپې د لوډ شیډنګ دوران کې د تهجد د مونځ نه پس قرآن پاک تلاوت کوم په دې کې څه کراهت یا ګناه خو نشته بلکل نشته. مونځ چې وکړې تهجد چې کې په هغې کې قرآن وایه تهجد نه پس وی نو ویلی شي. او بل دا وایي چې موبایل کې قرآن پاک دی کله زما هیر شي په جیب کې مې وي او غسل خانې ته بیت الخلا ته دننه شم نو دا ګناه خو نه ده ګناه موبایل سره دننه کېدل ځکه چې موبایل هغه حکم نه دی کوم چې د عام قرآن پاک د مصحف یا په کاغذ باندې د لیک. یو کس وایي چې په کومه کمره کې ټلویزیون وي په هغې کمره کې مونځ کول آیا مونځ کېږي او که نه؟ چې کله دا ټي وي کولاو وي نو دغه وخت کې مونځ کول یو خو د مونځ خشوع ټوله ضایع کوي بل مونځ کول مکروه دي ځکه چې هغې کې خامخا تصاویر راځي او چې کله دا بند وي او کپړه مپړه په باندې پرته وي بیا بلا کراهته مونځ جایز. بل سوال دا کړی دی چې ما نه د سحر مونځونه ډېر قضا شوي دي او ما مور د سحر مونځ ته پاسوي او زه نه پاسم نو د مونځ د قضا سره څه وکړم؟ دا قضا د مونځ راړه څومره مونځونه چې د قضا شوي دا قضا کوم او آینده دپاره چې مور تا پاسوي دا انتهایي شقاوت دی چې په خپله نه پاسې مور دې پاسوي ته ویښ شي او بیا هم نه پاسې. بعضې خلک دغه وخت کې بد ګڼي مور او پلار ته سخت الفاظ وایي جواب ورته ورکړي. دغه وخت کې شکر ایستل پکار دي چې ستا څوک شته چې هغه تا پاسوي. بل ورځ مونږ یو ځای ته لاړو تعزیت ته هغې زنانه مړه وه د هغې بچو سره کېناستو
نو هغوی دا خبره کوله وی مونږ به سحر مونځ ته تر اخره پورې پاس کړو. اوس د مرګ نه لږ مخکې به بیمارۍ کې وي زوی ته خطی نه شوه پورته په دغه باندې په پوړو باندې نو لاندې نه په وایپر باندې ورته چک ټکولو چې مونځ ته پاس. دا میندې دومره خواري کوي او دا زامن یې لکه د سڼګانو په شان غټ غټ پراته پاسېدل پکار دي. هغه مور څومره لوی اجر دی چې هغه خپله مونځ کوي د بچو د پاسېدو، نو دغه وخت کې د هغې احسان او شکریا ادا کول پکار دي. دا پته بیا سړي ته هله لګي چې بیا هغه نعمت لاړ شي، مور و پلار لاړ شي.